چې الله رب العزت یو بنده ته توفیق په دې مشغول او مصروف ترین دور کې ورکي او هغه جمعات ته راشي د یو عالم په صحبت کې کینی او د ذکر په مجلس کې کینی، د قرآن مجید په ختم کې کینی، یو عالم بیان واوري، تبلیغ لورشي، خانقاه ته ورشي، اولته د چا صحیح شیخ سره د ذکر او د بیان په مجلس کې کینی، وخت ورکي، دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده. د دې نه لویه خوشحالي په دنیا کې بله نشي کېدی، ځکه دا د الله د توفیق سره تړلې خبره ده چې الله رب العزت چاته توفیق ورکي، هغه له هغه وخت فارغ کي، هغه وخت ورته فراخه کي، هغه وخت کې ولا برکت واچي. او چینی نو سهار نه واخلي تر ماښامه یو بنده ځان وکړی، خو چې مونځ او داسې نه کي، برکت ورسره ني، ذکر ته نه وزګارېږي، جومات ته نه وزګارېږي. تاسو وګورئ هغه بیا سر ګرولو ته هم نه وزګارېږي او بالکل غریب داسې پریشانه وي چې خو پریشانه شي کله یې الله په هغه وخت کې ډېر پریشانه کي چې وارو که ته خو دغه شان نه سمیږي نو بیا د چا خواله ورشي، صاحبه وظیفه راته وښیه، ذکر راته وښیه. د ټولو نه لوی ذکر، د ټولو نه لویه وظیفه زما وروڼو په وخت باندې مونځ دی. الله دې زموږ نصیب کړي په وخت باندې مونځ د تکبیر اولا سره په وخت باندې مونځ دی او تسبیحات وایي، اورات کوي، وظایف کوي. کنز العمال لا حدیث راغسته ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا د نور د پریوتو په وخت کې، په غروب آفتاب په وخت کې دا یو وړوکی غونتې تسبیح چې سبحان الله ده، سبحان الله په الفاظو سره دوه حروف دي، دوه کلمې دي، دا یې ووایي سبحان الله او یا ځله نور بلا نی پریوته چې الله به د بخښنې فیصله کړي. دغه وخت کې تقریبا بنده فارغ وي نو چې ګورئ نور ته زړي باندې وي سبحان الله او یا ځله الله اکبر، څومره لوی خیر دی. یو حدیث کې راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ځان سره ابو یعلا رحمت الله علیه روان کو وی راځه د مدینه منورې نه ډیر بهر لاړل، یو مقام دی، یو میدان دی، د حرری جنگل ته کې شوی دی، ډیر لوی عظیم جنگ شوی دی. هلته کې ودرېدل، دا تابعی ورپسې ولاړ دی، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه قبلې ته مخ کړی دی او یولې بخښنه غوښته د الله نه او جړلې او چې په مخ لاس راغل نو دې پلې وکتل نو بیا یې خاندل. نو ابو یعلا صاحب ورته نیغ کتل چې د دې جړه نه باندې خو خبر یم پوه شوم چې د الله نه دې معافي غوښته، دغه وخت باندې له جړه ورشي، خو د دې خندا نه دې نه خبرېږم او نه پې پوهېږم چې د هغو دې خاندل په څه. علي صاحب ما وی چې زه دا کار وکړم او ته ما نه تپوس وکړې چې دا ولې دې وخاندل. قسم دی ابو یعلا په دې میدان کې دغه شان لکه چې ما سره ته او زه تا سره یم، دغه شان چې دا ته په کم مقام ولاړې دغه ځای کې زه هم دا زه چې په کم مقام ولاړم دې ځای کې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ولاړو. زیرا اوستم دې میدان ته دې ځای ودرېد او قبلې مبارک ته مخ کو او دا دعاګانې لولي او همدغه شان لکه دا ما چې کول دغه شانې کول او بیا محبوب المخ راواړولو، دا ما چې څنګه خاندل تا ولیدم، قسم په خدای محبوب دغه شان خاندل. ما تپوس وکړ علي څه پوه شوې چې ما ولې وخاندل؟ ما وی نه یا رسول الله نیم خبر، وی ما ځکه وخاندل چې دې ځای ته رالم او ما معافي وغوښته، بخښنه مې وغوښته. الله رب العزت فرشتو ته وي وګورئ په کم وخت کې چې بنده لګیا وي او زمانه معافي غواړي، زمانه بخښنه غواړي، نو ښه لکه مطلب دا دی بل رب نه مني او نه دی بل خدای مني او نه دی بل معبود مني، نو چې دی بل نه مني نو زه به څنګه په ده باندې غیرت نه کوم؟ د لا د خولې نه نه دي ایستي چې الله ما معاف کا، ما دکه وخت کې معاف کړی دی. میدان ته ووته، قبلې ته مخ، د توبو وخت دی رونو، الله دې زمونږ توبې نصیب هم کړي او بیا دې قبول کړي. او یو بشارت درته اورم، هغه دا توبه چې بنده وباسي نو دا د قبلېدو یو نښه ده. مونږ خو نور نه پوهېږو د الله رب العزت د دفتر او د دیوان او د کتاب نه یو خبر چې څه لیکي زمونږ باره کې فرشتې او الله پې څه فیصله کوي، خو یو علامه یو نښه خو وي که نه، بنده دومره پوهېږي. وریځې چې راشي نو عموما ته باران کېږي که نه،
خو بنده یریږي سینه چې باران په دی بل سوشي محبوب به دعاګانې غوښتي الله د دې نه د رحمت باران راوورو خو عموما خو باران کېږي نو علامې دا وایي چې دا بنده توبه وباسي نو یو صوفي او بزرګ خپل مرید ته وي په کم وخت کې چې دا بنده توبه وباسي په دې پوهېږي چې دا الله قبلوي وی نه زه نه پوهېږم وی دا الله قبلوي وی صاحب تا ته څنګه پته ده وی قسم مې د په خدای دا الله قبلوي که نی قبلوله قسم مې په خدای که دې بنده له د توبې توفیق ورکړو دا د توبې توفیق ورکړه معلومه شوه چې دې ځان ته راغواړي چې ما ته توبه وباسه چې معاف دې کړم او د جنت قابل له وګرځو نو الله دې زمونږ توبې یول نصیب کې او الله رب العزت ته بیا قبول کړي دا مجلس دی الله خپل دربار کې قبول او منظور کړي نه مې د بیان اراده وه ځکه ما غوښتل هم ده چې ما یې زه راورسم او صرف دې مجلس کې الله تعالی په ختم کې هم شریک کړم او حاضرای توفیق راته راکړو زمونږ د پلوړن باباجي صاحب رحمت الله علیه جانشین باچا صاحب دامت برکاتهم العالیه او دا ملګري دا هلکان ما سره دي نو موږ الله دلته چې راورسولو په دې خوشحاله شو ختم کې شریک شو چې الله رب العزت یو بنده ته توفیق په دې مشغول او مصروف ترین دور کې ورکړي